دې علاقې له خو ساران ویلی شي. د پېښور ښار نه د کوهاټ په روډ د ځنګلي چک پوسټ ته چې ورسئ نو ګس طرف ته د متني اضاخیل کلي ته یو لار تللې ده. په دغه لاره چې تاسو تګ کوئ نو بېلابېل ولسي رنګونه به ستاسو مخې ته راځي. د سپرلي په موسم کې دغه شنه شنه فصلونه، دنګې ګوري ګوري ونې، د پټو په پولو او موړو باندې سریدونکي څاروي او په لارو کوڅو کې په لوبو ماشومان د ولسي رنګونو په ښایست کې اضافه کوي. دغسې د 13 کیلومترو د مزل نه پس تاسو به د اضاخیلو د کلي سره خوا کې د سیل څپه دغه ښکلي مقام ساران ترکۍ ته ورورسئ. د متني اضاخیل د مقامي خلکو د وینا تر مخه ساران په 2,000 جریبو باندې خور ور پروت. د ساران د ترکۍ سیل ته نه صرف د نږدو علاقو خلک راځي بلکې د ښار خلک هم دغلته په راتلو باندې خوشحالي
دلته قدرتي چینې دي چې پکې سپینې سپینې اوبه بهیږي. په چکر راغلي خلک د دغه چینو په خوا کې کینی، ځان له پخلی کوي او په کولو هوا کې خوندونه اخلي. د سپرلي په موسم کې دلته هر طرف باندې شینکۍ خور وي او زیړ سره ګلونه د دغه ځای په ښایست کې لا زیاتوالی کوي. د ساران د ښکلاګانو او دلته د سیل سپا په باره کې چې موږ د یو مقامي ملګري نه تپوس وکړو، نو هغه وویل او خلک خو راځي، مخکې به خلک د ورځې راتله او اوس هم ټول خلک د ورځې راځي. دا زمونږ ملګرو زمونږ ټرینډ داسې جوړ کړو چې د شپې موږ راځو او د شپې د دې علاقې یو بېل ښایست او یو بېل خوند دی. او هغه دی که مخکې خلکو ته پته نه وه، اوس چې خلکو ته څنګه وخت تر وخته پته لګي نو هغې سره د خلکو دهان او روح دی زیاتېږي. مخکې به خلک چې مري ته یا دغه ته چې لرې چکر ته به تله نو ټایم نه وي که نه یو ورځ چوټي، نو په یو ورځ چوټۍ کې سړی مري یا دغه ته نشي تللی کالام ته. نو د لنډو علاقو خلک، د متنو، ادیزو، بډابیره خلک د دې دپاره دا لنډ یو ډېر ښکلی پکنیک پوینټ دی. نو به هر حال خلک ډېر راتلی شي او دې ځای نه ډېر خوند اخیستی شي. زما تعلق خو ذاتي طور باندې هم د دې علاقې سره دی، خو څه مصروفیات او څه دغه داسې دي چې د هغې د وجې موږ پېښور ته لاړو او پېښور کې خپل سبقونه او خپل ډیوټیان ترسره کړو. دې علاقې له خو ساران ویلی شي او لکه دا چې کوم علاقه ده دا د زاخیلو ده.